نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل حدیث مبارک کې فرمایي چې دغه قران کریم او یو رمضان مبارک په دغه حدیث کې دواړه نبی علیہ السلام ذکر کړی دي چې قران کریم به هم د دې مسلمان لپاره چې دا د دې تلاوت کې د شپې او د ورځې او رمضان مبارک روزي د هغه مسلمان لپاره چې د رمضان مبارک روزي نسی بغیر د عذر روزي نه خوري نو په ورځ د قیامت باندې به د دواړه الله جل شانو په دربار کې سپارښت کوي. قران کریم په فرمای رب کریمه دا ستاده بنده زما د وجه نه د شپې خوب نو د ورځې مال وخرا کړو خپل کار ماري پرېغیو او ټیم ما در کړو زما سره خپل تعلق جوړ کړو. رمضان مبارک روزي به سفارش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دوالو سفارش په الله جل شانو سره قبلې وي دا برات کینا نو غوړه نه ده چې زما ستاسو تعلق د سره وي قران سره وي هغه عظیم الشان کلام سره وي چې په قبر کې ماته یوازې نه پرېږدي په ورځ د قیامت د الله دربار به وي هلته کې به زما ستاسو وکیل څوک وي وکالت به څوک وي دا کلام د الله جل شانه به کوي. دومره لوی وکیل کاش چې په دنیا کې مون د دې سره خپل تعلق جوړ او د قران کریم دومره لوی برکات دي څوک هم چې تعلق جوړي په هر طریقې سره د قران سره خپل الله د اجر ثواب نه محروم کړي. په دې تاسو جمعات کې ماشومان راځي او دلته ناس د الله کلام زده کوي تراله د دې ماشومان سره د مینه وکړه د دې سره د محبت وساتو د دې سره په خندا پېښانه باندې میلاو شي د دې عزت او اکرام دی وکړو الله دې د ثواب محروم کړي نه زګه دا چې د بچی سره مینه وکړه د څه په وجه باندې د قران په وجه نو الله جل شانه به دغه په بنیاد باندې اساس اجر او ثواب درکړي. د دې ماشومان د لپاره ته د قران کریم تنظیم وکړو د قران کریم نسخه دی ول راوړي هدیه دې کړې الله جل شانه دې د ثواب نه محروم کینا. د قران ورو ته خودن کې د قاری او د حافظ د عالم سره د مینه وکړه صرف په دې غرض باندې چې د تعلق د چا سره د قران سره دی الله به دغه وجه نستا مغفرت او بخنه کوي. قاری سره لګیاله قران کریم وای کته په جمعات کې نه بار دی ورته وکي خودو د الله کلام دی وریدو نو آلته بار د جمعات نه بهر د الله جل شانه اجر ثواب درکې محروم کوي نه د دې خبرې نه. نو په هر لحاظ سره د قران کریم سره زما سره تعلق وي الله جل شانه و ماته د خیرونو د برکتونو د رحمتونو